والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد باب بر الأب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك. امام بخاری رحمه الله تعالی علیہ مخ کے بابو د مور سره د ښه کولو چې بچي لور او زوی نیا نسې دا به د خپلې مور سره او نیا سره احسان کوي خبو سره کوي او د مور حق مخ کې نو امام بخاری رحم الله دا باب مخ کې وتړلو داغي حق سیواو درې زره رسول الله صلوات والسلام بیبي او مور سره د ښه کولو ویلي دي. اوس دا بل باب تړي دریم باب دی باب بر الاب یا باب بر الاب چې د مور او د مور سره ښه کول هم دي خو د پلار سره هم بچي به ښه کوي احسان به سره کوي عقیده به ورته بیانوي خدمت به کوي حکم به مني. په دې باندې امام بخاری رحمه الله حدیث راوړي امام بخاری رحمه الله استاد سلیمان بن حرب دی د استاد وهيب بن خالد دی رحمهم الله. اغا بیا نقل کی د ابن شبرمانه رحمه الله اغا بیا د ابا زرعانه چې ابو زرعه دا تابعی دی بعضی وی نومی امدادی او بعضی وی نومی عمر دی او دای کنیه دا کله کنیوم نوم ګرځي لکه ابوبکر نوم کې خدای شوی او دا د جریر ابن عبد الله بجری رضی الله تعالی عنہ داغو نسیری ابو زرعه رحمه الله د تابعین ندی علماء د تابعین ندی صحابی چې لیدلې هغه تابعی و ایمان راوړی او جریر صاحب دا صحابی دی بجلی دا یو قبیله وا په یمن کې بوجیلا هغه ته منسوب دی د دې راوی دانیکو د حالات اوریدل چې هغه زما استاد لپاره عبرت دی. د رسول الله سلام سیرت د صحابه د نیکانو صالحانو ائمه تابعین عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه بخاری شریف کی د قول راضی وما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم في وجهي. ما چې کله اسلام راوړې دي رسول الله صلوات والسلام ما سره د ملاقات نه من نه کړی
ما ته نور خلق اجازه غواړي ته دغه سره راځه او زه به چوری دم نو ما ته به مسکی کېدو خاندل به تبسم به کو دا ولی دیو کارنامه کړی و ا کارنامه دا و یمن کی یو درگاہ و او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د درگاہونو آبادول لنا بلکې روانول لراغلی دي دا د اسلامی حکومت فریضه ده فرض دي چې هغه با درگاہونه رواني موتا د خپل مور پلار رور خور رشتہ دار قبر برابرول شو سنت طریقې سره پر دینو درگاہونه روانول ختمول سنت سره برابرول دا د حاکم وقت د اسلامی قانون دا فریضه ده دا پاغي باندې ضروری دي ځکه دا د شرک اړې دي نظرانی شکرانی زناګانی بګی کیږي سړی او خزي او ځای غرسونه بګی کیږي سجدي او تلګي چرسونه بنګونه چې سحرا به توبونه مولا عبد المؤمن صاحب زمون قائد محترم صاحب چې هغه د زیارت معنا راغنه نقل کوي بانګای فسق د ګناونو د پاره بانا دا بیا خبره ده بعض خلق دیوبند تزان منسوب کوي لکه رحمت کائنات والا لیکلی دي خطا دی د بریلیت خبره کوي چې وی کلا قبر باندې گنبد جوړ شو دا غیر وانول نشته دی الله سرفراز خان صفدر سے رائے سنت کی لیکلی دی ودا خبره د بریلیانو ده دا یو بل سره جنگ و دا شی بریلی شو او شریعت یا جہالت یو کتاب دی داغینا دی دوستانو یارانو سے صفحی لرکڑی دی مال عابد بھائی چکم را کر دی اغی کی ټول برابر دی شپک 500 صفحی تقریبا دی یارانو لرکڑی دی فاغید زکریہ رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ د فضائل الاعمال مصنف داغت تقریص پیم دی قاری طیب سے دیوبند محتمم پاتشه داغت تقریص پیوم دے نور علماء دیوبند دوم دے اغی کی لکلی دی چه سوک وی چه دا قبر درگاه روانول چه پوخ وی دانشتی وی دے نا دا قرآن نا خبر دے نا دا حدیثو نا خبر دے نا دا فقہاء کرامو دا تحقیقاتو دا فتو نا خبر دے خلیل احمدی سارنپوری سے داغ قول منظور نعمانی سے محمد بن عبد الوهاب نجدی رحمہ اللہ بانی چکم کتاب اغلی کل لے آغا منظور نعمانی سے خلیل احمد سے قول نقل گئی چہ داسی آبادی روانول واجب دی مولا علی قادر رحمہ اللہ مرقات کی یجب حد محا ذکر گئی او دا ټول د دې احادیثنا اغسطل شوی د قرآن کریم نا اغسطل شوی خبری دی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صحابی د رسول علیہ السلام حدیث نقل کئی چې نبی علیہ السلام د قبر د پخولنا اغیبانی د ناس دینا د منجور کېدونا اسی پی ناس تدینا نبی علیہ السلام منع کړی ده پدی آبادے جوڑول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر و ان یبنا علی و ان یقعد علی مسلم شریف ندی یو کارنامہ کڑیوا یمن کی یو درگاہ ذل خلیصہ رسول علیہ السلام یو ذل افرمائل الا تریحنی من ذی الخلیصہ دی درگاہ
خفکڑے مدینہ میں خلاصین دا جریر سے وہی بلا ولی نجی وہی ماں دخبل قبیلینا 150 کسان یوصل 50 شاہ سواران واغستل او آغی سورلے بانے سوریدے شول مسلم شریف کی دا قول دا راضی ما رسول علیہ السلام تاوی چی جی زپ اس نشم ٹنگے دے یریگم را غرزیگم لقد شکوت انی لا اثبت علی الخیل لقد شکوت الیہ انی لا اثبت علی الخیل فضرب بیده فی صدری لاسی زما سینبانے کی خودو وقال اللہم ثبته واجعلو ہادیا مہدیا اللہ دے کلک کا دے نور تلار خودن کے اگرزوا او دتا لار اخایا سموتا اخایا مناقب دو جریر سیب ترمیدی شریف کی مناقب دو جریر سیب کی راضی ولا رآنی الا ضاحکا نو تبسم و تبسم بزحک طور سے رضی تارون چی جمع دا اول مسکے کے دل بیا زحک چی زواحک خکارش تاخونا قہقہ بک بک نہ نبی اسلام منع کرے دا دے چکل رالے رسول علیہ السلام تی جریرہ تچل دیو کو دے وئی والذی باثک بالحق قسم پا اغزات چتی پا حق را لے گلے ما جئتو حتی ترکتوا کانہا جمل اجرب داسی میں اولاد داسی میں ہوتا اور اولا گاؤ لکه اوخ چې پمن شي نو پرې خدا مشران ته دا خبره پته شته دا اوس کشران په دینه کوي اوخ چې پمن شي وخت ته ودوړيږي دا سرمنی چری چری شي لاری لاری شي دری دری شي وې داسې می درگار وانه کړله فبرك رسول الله فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل احمس ورجالها 5 مرات پنځه رسول الله صلوات والسلام ما سره چې کم کسان تریو د قبیلینا هغه ته رسول الله سلام پنځه ځله د برکت دعا وکړه دغه نصیحت هغه دا روایت او هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت اوریدل دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دغه نوم مختلف باقی کی اقوال دي عبداللہ نمو در جاہلیت نم عبد الشمس یابل تقریباً غم کال د ہجرت بانے دے ایمان راوڑے دی د خیبر پو کال بانے چی د خیبر جنگو اغا فتح ہوش رسول علیہ السلام سر زیاد نزیاد سلور کالا تقریباً درینیم کالا تیر کری دی رست زمانہ کی مسلمان دی او ابو هريره وتزکوی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ورتداوی دیو دد یتیم پاتشو وڑی کېو او دا کونیه د اولنای دا د یو پښوا هغه سره بدله به کولی ماشوم بيزي به بوتللی نو الته بيزي بسری دی د بداغي سره لبي کولی بیا به کور تراله نو برا اون او یای کی و مکینولا خیال به داغي ساته نبی اسلام ته اباهر بسغه ابو هرره او پخبلا ذکر کئی قد نشأت یتیما یتیم راویشم وهاجرت مسکینا ہجرت میں کڑے دی مسکین غریب وکنت اجیرا اوزو غلام دیو زنانا بصره بنت غزوان داغی خادمم او بیا دا سے اکڑا اللہ دا سے انقلاب راوستا چی غیر دا پا نکاح کی راوستا ازادی و ارسوی فالحمدللہ الذی جعل الدین قوام وجعل ابا حریرت امام فضل اللہ الواحد الصمد ذکر گئی
دینی مضبوط ګرځول د هغه الله ثنا ادا کوم او ابو هريره امام وګرځو. طلحه ابن عبید الله چې دا 10 مبشرو کې یو صحابي دی هغه لسو کسانو کې چې رسول الله اسلام ته په یو ځای باندې د جنت خوشخبری ورکړي. اسه ټول صحابه جنتیان دي. صحابه جمله در جنت رسیدن کله وعد الله الحسنى. دغه صحابي وی ګوره څنګه د خپل ملګری فضیلت بیانوي. لا شک انه سمع من رسول الله ما لم نسمع. دا بشک خبره ده ابو هريره سبل الله داسې ذهن ورکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه څه اوریدلی دي چې موږ هم هغه نه دي اوریدلی. د بیات ساتل. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی رالی ستپوس ته کو وګوره تقدیر شخصي ته وته وی مان تپوس کوي الیکا بی ابا هريره. ابو هريره څه څنګه لرشه بیا وتوجه ویلا دا وریخه ویزو ابو هريره ایوبل ملګری مونږ په جمعات کې راس ټیم چې د سره فارغ د جمعات تر رسیږي خوشاليګه پدی باندې وی جمعات کې ناس دعاوم کولا ذکروم کو. نبی علیہ السلام راوته صلی الله علیه وسلم کې ناس ته مونږ سره مونږ چپ شو واړی واړی سوای سکوي د دعا واړی وی دا ابو هريره ابن ما او زما ملګری مخ کې احیانا کله کله مقصد چې یو شي دا جمع سره او پتی زبانه دی معلومی چې دعا کړی دا مقصد یو شي احیانا چا سوال جب راولېږي زما کور کې ضرورت دی بھائی هغه دعا وختل دعا وړي ته په احیان کې وای نور ځان به کیفیت نه جوړای بیا بدعات ته ګرځي. وی ما دعا وختل ملګری نبی علیہ السلام په امین وی بیا ابو هريره دعا شروع کړه. نو عجیب دعا وکړه اللهم انی اسالک ما سالک صاحبایا زما دي دو ملګرو چې دعا وختر دام غواړم واسالک علما لا ينسى او داسې علم درنه غواړم چې هیر را باندې ناراضي ولی سړی خبرې یادې کو بیا تیری شي. نو رسول الله اسلام امین. نو هغه ملګرو وی ونس یا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى موږ هم د الله نه دا سوال کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل سبقکم الغلام الدوسی د دوست قبیله نو دی الګ پتا سړوان دیواله او کو بس دا د توش ولا لگا او ددن 5374 احادیث نقل دی. 5374 مکثرین صحابو کې دي څومره روایت چې ددن نقل دي دومره د بل هیڅ یو صحابي نه دي نقل. او وجر دی داوا چې رسول الله سلام وت دعام کړي و صادری خور کړي او د ځان تراون کړي دعا نبی اسلام کړي وا او وجه داوا چې دی به رسول الله صلوات والسلام د خوانه نه خزیدو نو څوک چې استاد سره عالم سره مشر سره نزدیکی ني ظاهره خبره ده اب ډيري خبري یادای دینی خبري به یادای الزم صحبتا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرا وسفرا. او هغه خلق دوکه ور کوي مخادعه ده خداع ده د منافقت کار دی چې تاسو ابو هريره ته فقيه نه وای. اول عبارت وګوره بر اصول فقه وګوره بر کتابونه چې په دې خبره باندې رد دي شاشي والا خطا دي نور الانوار والا هم غیر معروف الفقه ولم دا نه دی ویل چې د فقيه نه دی معروف بالفقه ځان له خبره ده الان کې هغه خبره هم سوي نه ده ځکه چې د فتوی ورکولې په صحابه کې رضی الله تعالی هغه به خبره ده. دا څه خبرې خبرې واستادن تنره د امام ابو حنیفه سے فضائل بیان شي وې دا دومره کار د دوباره کې راځي روزانه به 2000 نفل د کول دا به څنګه مطلب نه ني وې ما عقل نه مني دا قیاس د کوسالای د غیر کوسالا په کوسالا باندې په خپل موږ سوسیو نو جو موږ غم د سوس ګڼو لکه تاسو بعید خبر نه ده خدا شبري سفته نه دا حالت موږ سره تعالی علیه سر چې موږ رحمه الله تعالی علیه سالم روزه د سحر په او داس باندې ماستن ترایب هم د کولې ټول میاش تاسو څنګه غواړئ هغه موږ دوره دړایو خو چې بیا چې بیا دي دیو دغه دین بس درز روز دینه د سره بیٹینګ کیږي نه دا غي څه خوراکو اجزانان هغه عبادت له وخت ور کړو
ابو عثمان سے وای وزد ورزي وزل د سره مل مشم ابو هريره صاحب سره د خادم د خزا شپه تقسیم کړي وا شپه تقسیم کړي وا اول ایسا کی ز عبادت کوم دی کی تو چټول شپه زمون کور د عبادت نه خالی کیږي نه زمونږه د ډنګونه نه خالی کیږي د بی برکتای اسباب مون پخپل راوړي دي سلا چې نه هغه د بل لګي لګوي چا ودا ما پخپل وی ګیله سلا د بل کور کی برکات دا په قران سنت دین د فقهای کرام په خبرو سر راځي او د ملمنو هم ډیر خیال ساتو ډیر ملما دوستو دک ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راځي چې دا روایت وسورو چې دې روایت مونږ ته سویل دي حدیث سویل دي ان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال قيل يا رسول الله ابو هريره سے وہی اویل شول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله من ابرو چا سرخ کو ما وی امک بیبی سرخ کوا قال ثم من وی بیا چا سر وی امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال اباک بیا د پلار سره چې دن هغه خکوا سلورم زلبار پلار ذکر ک دابل حدیث پاک کی چې دغه حدیث د امام بخاری سے استاد بشر ابن محمد سے دی او داغه استاد عبداللہ ابن مبارک سے دی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ گویا کہ امام بخاری د استاد دے استادانو کې دی هغه امام ابو حنیفه سے شاګردانو کې دی هغه عبداللہ ابن مبارک سے چې لوی عالم دی او د په باره کې زمون کتابونه لیکي د دین جمال علم والفقه لوی عالم لوی فقيه فقه باندې ډېر پوهیدو ادب تهجد او حج او جهاد شاسواری په ازبان سورلی بہادری او ډېر عجیب سخی ومو عبداللہ ابن مبارک سے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ چې دا ډاکو مشهور ډاکو او بیا داسې ولی ګرځیدل چې سوایما او غلاله تلو ملګری وسرو کوټه باندې چت باندې دې کته زنانه قران وای تاسو زنانه دی الله زمونږ استاد دا وګرځي لګیا د قران وای سورته حدید وای الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا هغه وخت نه دراغلی ایماندارو ته چې د رزقونه الله تعالی تعجزیو کی الله تعالی تخکته شي دې په کوټه باندې دی بلا الان ولنا استدا وخت قائد محترم سے دړ رخ کولی وي بلا الان ملګری وته وي غلی شغلان راغلی چپ شکنه دی وی نظم د غلانه توبه ده بس دې چې دن هغه اوس غلاګانی خبرې زما بس دی شیخ القرآن رحمت الله علیه خطبات کی داغه په تقریرونو کې دا واقع ذکر کړی دا باچا یوزل وزیر توی وزلم را ډکته سالم لمه بوده چې سو نصیحت راته وکي باچاهان براتلو عالمانو ته نږدې کېدل او سالمان ځان باچاهانو ته نږدې کوي هغه نه تختی هغه یو مولوی شپ لبوتو هغه وته سو گیت میتوي خو د باندې اثرونه کزکه چې خبره چې د زلینو په باندې اثر کیږي وزیر تباچاوی دل سور کې د چیزو بل مې بوزا بل له بوته ټول راځي وګرځاو وزیر ته غوسه شوی تا جيبه سړې زما ماس نیک سړی له بوزا چې زما زلس بخشي او خبر راته وږي وی راځل ته کې خوار مولوی سیب دی غریب مونږ د مازیګره ټیم دی ما خامې وته ته بری بوزم چې کله داغه جونګړی ته بیٹکی ته ورنږدې شاغه چولې چې باچا وزیر دی ما خامې ټیم ځان ته ډیول غول وډیو هم لکړه باچا وتوی وی قابو کوي دغه دی وی دا سکارو که چې ته په دروازه کې ودرېږه او زه دننه ورځم چې ورغلی دی ته په یو ګوټ کې پناه شوی دی چې هغه په لاس کېښودو
وی دومره خپاسته خسته لاسونه او د قبر چنجول اتیا دي ډېر ښه تیار دي. باچا پرې شو په جړا شو. وی نور نصیحت راته وکړه. وی باچا د خلقو سره هغسې معامله وکړه چې سبا الله تا سره حساب کتاب کوي چې بیا خفه نه. قیامت کی حساب را روان دی. باچا نور په جړا شو. وزیر والا आवाज ورکړي بس کوم مولوي صاحب هغه پیسې راواغستې. وی دا دله ورکه. دا فضیل ابن عیاض رحمه الله تعالی علیه داسې نیک ګرځېدلی و. ورته وی وځه ستا پیسې حرامې راجمع کړي مردارې په مونږ باندې بیا خورایي. وی ته څه غواړې؟ وی زه دا غواړم چې بیا ما څه ګرانه شي ماله وخت ځای نه کړي. باچا ووته سره د وزیر نه. کور والی راښکاره شوه. وی د الله بنده سوی مرض د تم نارې زم ناره یم او بچیم نار دي او باچا راغلی او پیسې درکولې تا وانغستې. باچا دا خبره ورده او پس رالی. وی دا پیسې والا وی اوس یې خو اخلم نه دوکه ماره تا ما ته ونه چې بیا بنده راځم ته بیا رالي وځه. داسې خلک وو. اوس یې خو دلړ واخلم نه وي. او کور والا ته وی اوښ چې د کاري نو خلک پې بار وړي او چې د کاره پریوځي نو بیا حلال کې غوښې ونه خوري. تاسو زما غوښې خورئ. داسې خلک وو. داسې نیکان خلک وو. هغه فضیل ابن عیاض صاحب عبدالله صاحب ورته وایي د مالدار وی لولا انت و اصحابک یاره که ستا او ستا دا ملګري نه وي که نه سفیان ثوري او سفیان ابن عیینه دا کسانو وایي که دی نه وی نو متجرتو ما به دا تجارت بیا نه کولی خو تاسو یې تاسو له خرچه در کومه. او 1,00,000 درهمه دا به دو هر کال په فقراو باندې تقسیمول چې مال دې په طالب په غریب په مدرسو لګي په دې خوشحاله اوسېږه په دې ولګوه. د ده باره کې نور هم ډېر خسته اقوال دي. خسته دا ځینې سړي بالکل د منلو نه دي. یو ځل په سفر روان دي یو سړي نه قلم واغسته څه خبره یې لیکله شام کې واغستو خراسان افغانستان خراسان ته راغی. قلم یې جیب کې اچولی و. زما هم د عادت دی بس څوک راکې لیکلو زه جیب ته واچوم زما دی. دلته چې رالی وی کتن هغه قلم دی بیا شام ته لړ وغلی قلم ورکو. اوهو وی زه خطا شوی یم. هسې نیکان خلک موږ د استاد سره و نیلوي صاحب رحمت الله تعالی علیه زموږ داسې استادان دي د دې نمونې دي. محمد حسین نیلوي شاه صاحب رحمه الله تعالی سرګوده کې سره موږ طالبان د هغه تره محمد شاه جیلمي رحمه الله وعدې نو کړی چې زه دې واره سره محنت وکړم دی ښه عالم شي. او دا د ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه هم سبق و. ظفر احمد عثماني صاحب چا چې اعلاء سنن لیکلی دی کراچۍ ته بیان لراتو دی محمد شاه جیلمي په طالبۍ کې د هغه نه 1 روپۍ قرض اخیستې وه. دلته نه یو سړی تو ورته وی کراچۍ ته ځي هغې جلسې له روان دی زه خبر یم پخوانی خبره ده ما د هغه نه 1 روپۍ قرض اخیستې وه دا روپۍ واله جلسې ته به لړ شي دا به هغه له ورکړي ځکه خو الله دومره کار اخیستو. چې راړو ظفر احمد عثماني صاحب له هغه روپۍ ورکړله چې دا محمد شاه جیلمي صاحب تا نه قرض اخیستی و هغه راکړه هغه وجړل وی ژوندی دی وی ما چې مړ شوي وي دا خو ما هغه وخت کې معاف کړې وه چې کوم وخت کې ما هغه له ورکړې وه په طالبۍ کې لږ. داسې خلق وو داسې نیکان خلق. او دا عبدالله ابن مبارک صاحب رحمه الله د ده څه ډېر عجیبه حالات دي ډېر عجیبه دي. مجاب الدعواتو اسود ابن سالم صاحب وایي چې ابن مبارک باندې څوک بد وایي نو پوه شه چې د دې سړي په اسلام کې څه چل دی. دا سړی په خپله کچه مسلمان دی. او دا هغه سړی دی وی رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها
وترك الذنوب حياة القلوب فخير لنفسك عصيانها وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. وی ګناونه زونه مړ کوي، ګناونه پرې دا زړه وجني او زړه بیکار شي او ګناونه پرې خودل دا زونه چې دغه جندي کوي. او دین درې قسمه خلق قرآن کو، ناکار باچان قرآن کو، ناکار پیران قرآن کا، ناکار مولیان قرآن کو. او دا ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پبارک ابن رجیبہ وی لقد زان البلاد ومن علیہا. امام المسلمین ابو حنیفہ کلی خستگڑی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چاگہ دا قرآن و سنت تشریح کردی دا. او دا دوکہ دا چه سو کوئی چه دا امام قولون دا نبی علیہ السلام پا مقابلہ کی دا خدای بندہ تا چه ما تناستی خو اعتماد دے یا بل خپل مناسب تناستی خو اعتمادی چه دے صحیح تشریح کی. ائمہ شارحین دی اگر شارعین ندی اگر دا قرآن و سنت شرح کردی دا لکا چنگا چه رستم شیخ سے التبیان نہم صفحہ کی ذکر کئی، امام شافعی سے قول ذکر کئی جمیع ما تقول الائمت شرح للسنہ والسنت شرح القرآن. بیاغوی بآثار وفقه في حديث كآيات الزبور على الصحيفة فما بالمشرقين له نذير ولا بالمغربين ولا بكوفة رأيت العائبين له صفاها خلاف الحق مع الحجج الضعيفة. درد اشعار ددی مبارک چا ددی مقابلہ کی اشعار ویلو بیا دغه مقابلہ کی اشعار ویل شي دي ته هغه سړی دغه په مقابلہ کی اشعار وای ځان له سړی ځان ته سوچو کی فکر وکي. وی دا قرآن و سنت سر حاغ کردے دا عبداللہ ابن مبارک صاحب دے وی ماتا یحیی ابن ایوب ہوئی اگوی ماتا ابو زرعوی اگد ابو حرر صاحبنا وی اتانی رجل نبی اللہ دا بالحدیث لی یو سڑیں رسول علیہ السلام سخر آگئی فقال ما تأمرنی وی جیت ما تسو حکم کہیں تاسو ما تسو حکم کوئی. نبی علیہ السلام تو فرمائل بر امک بی بی سرخ کوا ثم عادا بیا راو پس وچا سرخ کو بر امک ثم عاد بے خبر اوکڑو بر امک ثم عاد الرابع سلورم ذری بر امک دلته سلور ذل عالم تطبیق ادا دی والله عالم سر بلا شکنا کله درې ذل ویلی زکا چې درې تکلیفونه اخکار دي غټتی پګیډه ګرځول وضع او بیا پای ور کول او دا پای ور کولم خو د پایلو جدا کول هم لوی مصیبت دی. فتام العادات اشد من فتام الرضا. بیا عادت پر خودل د پایو پر خودل ډیر ګران دي. پایو نه ماشوم کټ کول ډیر تکلیف دی. هغه تکلیف هم برداشت کړي ځکه سلور ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور سره دغه کول وی او بل مور چې دینه دا د بچی ډیر برداشت کوي کنه کله پلار ته مولا خبره نه کوي الانکه ویل غواړي چې د ازوی تربیت خوشي لکه په پنځم ځل باندې د بیا وینو نبی اسلام بر اباکا د پلار سره چې درا خکوا نو مخکې حدیثونه د مور سره د احسانو او دا دواړه حدیثونه دی باندې بیا حدیثونه هغه نقل کړو او دې کې د پلار سره هم چې د خکولو ذکر دی ورپسې به باب بر والديه وان ظلما مور او پلار دواړو سره د خکولو اگر چې هغه تاسو سره ظلم کوي دغه تشریح ان شاء الله تعالی را روان دس کې کو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.